في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود و سلام و الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا سندي يا حبيبي يا مولاي يا ملجائي يا مأواي يا إيماني يا تسكين قلبي يا نور بصري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائك وآلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك یا حبیب اللہ و یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محفل پاک کے موجود بکثیر تعداد سرا جید علماء کرام، طلباء عزوام، محفل پاک تراغلو، سناخوان مصطفیٰ، مشرانو کشرانو ومزولو، باہر نراغلو ملمنو، دی کلی علاقی اوسیدونکو غیور مومنانو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یقیناً مادہ رونق و بہار لیدلو دا مولانا مفتی رفیع اللہ سے بوداغو دا ملگرو مخلصین و غی اخلاص و برکت تے. اللہ دے دا مفتی رفیع اللہ سے او ناصر اقبال سے پدی کلی کے دیر خدمات تی دی دا ملگرو دوانو جہانون عزتون نصیب کی. محترم عزت مندو ٹیم ہم دیر مختصر دے. پر میلاد مصطفیٰ کے عموماً دا میلاد مصطفیٰ تذکرہ کی گی، دا صورت مصطفیٰ تذکرہ کی گی، دا سیرت مصطفیٰ تذکرہ کی گی، دا عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ علی حاضر قیاس. خدا حالاتو د تقاضی مطابق نن سبا د میلاد په محافلو کې د حرمت مصطفیٰ موضوع ډیره ضروری ده. د حرمت مصطفیٰ ضرورت ته او زه د حرمت مصطفیٰ دو جانب ټچ کوم او لطف په در کې خو توجه به ډیره ضروری وي ان شاء الله. زما عنوان دی د حرمت مصطفیٰ. په حرمت مصطفیٰ باندې که گمنام شخصیاتو پیرداریو کا توجہ برابر ہے. په حرمت مصطفیٰ باندې که گمنام شخصیاتو پیرداریو کا گمنام با گمنام پاتی نشی او په دنیا و آخرت کی با عزتمن شي. او په حرمت مصطفیٰ سرا چا غداریو کا چا بے وفائیو کا کد دیر نامی گرامی شخصیات او د عزت شخصیات ہوئی پا دنیا و خیرت کے بزلیل شی. بس دا دو جانب لگ ٹچ کو او امید لرم اللہ دی مون کے غیرت پیدا کی. حضراتو زد محبوب دا دور دلائل ویم او دا دی دور پا پیردارو او پا غدارانی کیاس کوئی نور خو اللہ کل درکڑے لے کنا نتیجه نشي اغسته کنا نشي اغسته به ز صراحت کوم زکه چې زه د شف شف والنی. حضراتو حرمت رسول باندې یو د دریو شخصیاتو تذکرہ کوم چې پیرداریو کا او الله کوم عزت ورکو. یو قریشیو د اعلی نسب والو خو لیکن سر بکف مبلغینو نو لکه دې دور کې څنګه علامہ خادم حسین رضوی صاحب قریشی النسب او د اعلی نسب سره او په قریشو کې د بنو تمیم قبیله شخصیتو خو چې کله
تحریک مصطفوی شروع شو. نو تحریک مصطفوی کې د ټولو نه سرګرم مبلغ دغه د قریشو د بنو تمیم قبیلې شخصیت چې غیرت یې وکړو نو بعد الانبیاء مقام شو. چې غیرت یې وکړو نو څنګه مقام شو؟ بعد الانبیاء دغه مرتبه شوه. پیژنئ څوک دی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. زه دغه که حالات د سید العاشقین ذکر کوم ځکه دغه لقب سید العاشقین دی. د محبوب د عشق انداز به خلک د ابوبکر صدیق د زندګۍ نه زده کوي. بعد الانبیاء دغه مقام او مرتبه ده او رتبه ده، بل رائے پکې نشته. حضراتو دی سید العاشقین حالات خو ډیر دي. زه چې محفل ته راتلم مازدیګر ما البدایه والنهایه راواغېسته، دریم جلد بیروتي چاپ دی ما سره صفحه 30 باندې، او دا زما عادت دی زه د خپلې حوالې تر مرګه پورې ذمه دار یم. حضراتو یو ډېر عجیب واقعه ذکر کوي. کله چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان نبوت وکړ، فقط 15 صحابه مشرف با اسلام. سید العاشقین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام ته یو درخواست کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون رب حق ته ویاو، کم دین باندې چې تاسو راستولې هغه دین حق ته ویاو، وی تاسو حق یې ویاو. نو بیا په دار ارقم کې پټ منځونه ولې کوو؟ هلته راجمع کیږو. ابو جهلم قریشي دی او زم قریشي یم، عتبه قریشي دی او زم قریشي یم. اجازت راته وکړو زه په حرم کې ودرېږم او برملا د ستاسو د حقانیت اظهار کوم. قابل توجه خبره ده. حضور علیہ السلام ورته فرمایي ابوبکر صدیق دا د وجود نه لاغر او کمزور او تک سور سپین ساده مزاج و، زندګۍ کې سادګي ډېره وه او د جسم نه ډېر کمزور و، خو تک سور سپین و ښایسته و او مالدار هم ډېر و. حضور علیہ السلام ورته فرمایي وی ابوبکر صدیق لا وخت نه دی راغلی، لا وخت چې وخت راشي زه به تا ودروم تا ته به زه ووایم. اوم کال د نبوت شو، وای سویم 38 صحابه مشرف با اسلام دی. بس دینه بعد بیا 39 وا او 40 وا صحابي عمر ابن الخطاب او عبدالله ابن عمر جوړیږي. 40 او 41 وا 39 وا د مور ده. دی وخت د مورم کافره ده، بره نامه وا. څه نامه وا؟ بره. اوم کال د نبوت شو. البدایه والنهایه کې حافظ اماد الدین ابن کثیر داسې مورخ دی چې دا تمام بدعقیده یې مني. وایي اهل حدیث هم را سره مني، پنجپیریان او وهابیان او ریوندیان او بریلیان په یاسې مني. وایي اگر چې یو مسله نیمه کې ورسره اختلاف شته، بار کې هم د عشق تقاضا ده. حضراتو حافظ اماد الدین ابن کثیر لیکي چې کله اوم کال د نبوت شو، ګوره د تحریک ته خلک داسې په اسانه غاړه نه ږدي، تحریک کې مصیبتونه ډېر دي. وایي که نه دا د پیو د مجنونانو کار نه دی، دا د حقیقي مجنون کاري. وایي هغه وردانګي. اوه کاله کې څومره صحابه جوړ شوي؟ 38. وایي څو؟ او تحریک محمد رسول الله بذات خود سراج منیر او بدر منیر منبع الکمالات او جامع الکمالات بذات خود تحریک چلی. تحریک ته غاړه خودل د هر کوتو بوتو کار نه دی، د هر بے غیرت مسلمان کار نه دی. حضرات اوم کال د نبوت ته محبوب اجازت ورکوي، وی ابوبکر صدیق اوس وخت راغلی، چاش ټیم دی، چاش
قابل توجه واقعه ده حضور علیہ السلام بشمول صحابه کرام د دار ارقم نه حرم ته راځي او په حرم کې حضور علیہ السلام هم ناست او بکر صدیق ودرېدلو او شروع شو خطاب کوي سربکف مبلغ وایي چې هغه وخت د جان خطر وا داسې میدان ته مخکې کېدل د هر چا کار نه دی دا یو علامه خادم حسین رضوی الله دې دور کې منتخب کړی و اورې چې دغه څومره غیرت او حمیت نو حضراتو ابو بکر صدیق ودرېدلو رضی الله عنه او شروع شو بیان کوي البدایه والنهایه بیان را نقل کړي وای خلق وره اے مشرکان مکه تاسو ټول ته زما دعوت ته چې دین اسلام قبول کړئ د حضور علیه السلام عاشقان جوړ شئ او د الله واحد لا شریک منئ او د حضور علیه السلام کمالات شروع کو سه شروع کو چې حضور علیه السلام هغه هستی وا چې مونږ د جهالت د تیارونو د ایمان رڼا ته راوستلو او تذکرې شروع کی او ابو جهل او تاسو ټول په باطل باندې بیلکای خر د आवाज وریدلو چا او دیرش غزل کوي ولا پکار وا وېږي کنه چاله ابو جهل بس ادبا او شیبا او کافر ټول راغون شو او چې راغون شو په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې په حرم کې حمله وکړه چې حمله وکړه دی حد پوری ادبا حد تمام کو ادبا ول په دې پوزه مبارک سوک ورکو ویني پرامات شوي او ټول جسم د وینو نه ډک شو ابو بکر صدیق بهوش را پریوتو خو چون کې بنو تمیم کافر دی وخت کې خدایات ساتي دا خاندانی خلق نه دي که د پزین کې څوک په باطل مينو ده په وخت د مصیبت کې ور سره ودرېږي نو بنو تمیم ودرېدل او صادر راواغه سو ابو بکر صدیق باندې واچول او هي کې روچت کو او وی ودباورا او ابو جهل وورا که ابو بکر صدیق ته نقصان ورسېدو نو موږ بنو تمیم او دبا او ابو جهل دواړه به قتل کو د په بدل کې سبحان الله لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام صحابه کرامو دار ارقم ته بوتلو چې کوم صحابه ورسره او ابو بکر صدیق بنو تمیم والا خپل کور ته راوستو د سحر نه تر ماښامه پورې دی بېهوش و څوک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دا صحابه ورته ولاړ دي دا بنو تمیم ورته ولاړ دي او مور هم دې وخت کې کافره ده بره او پلارم دی وخت کافر دی ابو قحافه اخو د فتح مکی په ورځ 99 سال عمر کې د پلار مسلمان شوی دی او چې کله هوش کې راغې البدایه والنهایه لیکي زویم دې ته عشق وای ابو بکر صدیق چې هوش کې راځي اولنې خبره کوي ما فعل برسول الله پر رسول الله بس کار شوی رسول الله بس کار شوی زما یار بسینګي بنو تمیم د خاندان خلک ته را واپس کیږي چې د کوم نبی د وجنه زمون تاسو سره دښمنی ده ته په دې حال کې مونږ ابو جهل او عتبه جواب ورکړی چې انتقام بالو او چې هوش کې راځي د ځان غم نشته هم دا نبی نوملی چې هوش کې راشي الله اکبر حضراتو بنو تمیم تینا ټول لاړ مور کافره و برا ټول تینا لاړ د کور نه او پلار دی وخت ابو قحافه د تجارت په غرض باندې یمن ته تلو ام کور کې نو او ټول چې تلار مور ورته خبره کوي بچیا د حال ته وګوره او چې هوش کې راغی
د ځان غم د سره نشته د خپل یار غم دی د سره ته په دې وخت کې یار یادې هغه خاندان در باندې غیرت کولو هم د نه لاړو وی مورې که تم رانه لاړه شې زه به خپل یار یادوم که تم رانه لاړه شې مور ورته نه بچې زما زوی زه ستا ملګری یم که کافر هم یم زه ستا ملګری یم وی ښځه مورې چې ملګری نو فاطمه نومې ښځه ده د خطاب لور ده د عمر خور ده او ډېره رازدانه ده ا د دار ارکان نه خبرېږي به د رسول الله نه خبري زه مورې ته هغې له لاړ شه او هغې ته ووایه چې ابوبکر صدیق وایي چې زما د یار څه حال دی بیا زه ښه کېږم دا زخمونه مې ښه کېږي زه ښه کېږم خو ما ته زما د یار حال ووایي ورته یې بچیا ماښام ټایم دی کافر بار ګرځي چې لږه تیاره شي او دی وده شي بچې ستا پیغام به زه فاطمه بنت خطاب ته رسومه هغې ته به ویم چې تیاره شوه بره راځي فاطمې پسې د عمر بن الخطاب خور وه صحابیه وه ډېره غیرتمنه وه دام راغه فاطمې پسې ورته وایي فاطمې زما بچې تپوس کوي چې زما یار څنګه دی هغه وایي چې دا خبر ده نام یریدله چې دا کافره داسې نه دی ته حال ویم او کافر را نه ولي وایي نو دا خاموشه شوه دویم ځل ورته وایي دا بره ورته وایي وی لورې حال راته وایي که زه کافر یم خو زه د ابوبکر صدیق ملګری یم او زوی مې ډېر بې حاله دی بس په دې ښه کېږي په دې ښه کېږي خو ما ته لږ حال ووایه وایي نه ترورې بس تا ته نه ویم خو زه تا سره ځم زه تا سره ځم یارېدله هسې نه زما د یار ټکانه ورته ونه ښایي یارېدله پرې فاطمه ورسره کور ته راغه چې راغه ابوبکر صدیق ورته وایي وی فاطمې د رسول الله څه حال دی او ورته داسې اشاره کوي چې مور دې ده وایي تا ته څنګه ووایم خو دومره به درته ووایم چې چا ظلم کړی دی نو ظلم لره زوال وي ای ابوبکر صدیق دا ظالمان به الله زایله کوي ذلیله کوي به ته مطمئن اوسه وایي نه دا خبر راته مه کوه د یار حال راته ووایه د یار حال अब خدای زایله کوي او چې هر څه کوي زما یار څنګه دی زما یار څنګه دی الله دې داسې غیرت مونږ کې پیدا کړي بې غیرته مه جوړېږئ ګناهګار ځان له خبره ده خو غدار جوړ نه شئ ګورئ هر قسمه ګناهګار رسول الله ذمواري اخیستې ده وایي زه یم که نه خو د غدار نه شفاعت شته او نه بخښنه شته الله مو غداران جوړ مکه او نوجوانانو غیرت کوئ ښه دا مه وایئ چې مونږ ګناهګار یو زه عموما یوه خبره کوم او زما ډېره خوښه ده عموما یوه خبره کوم حضراتو دومره ذهن کې کښېنوئ که مونږ ډېر هم ګناهګار شو که نه ډېر زیاده ګناهګار شو بې حده ګناهګار شو نو تاسو د ډنډ دا اوبه کتلي دي د ډنډ اوبه تورې وي پلیتې وي که نه خو چې اور بل یو د ډنډ اوبه په اور واچې نو اور مړ کوي که نه پوه شوئ که ګناهګار یې نو ګستاخ خو وجلی شئ که نه یار انشاءالله نوجوانانو خپلې وینې د رسول الله د عزت دپاره به ساتئ که نه انشاءالله چې د دنیا په دشمنو کې ګورې وینې تویې نه کوي په خپل ذاتي غیرت باندې وینې استعمال نه کوي د رسول الله د عزت دپاره یې وساتئ نن نه 15 ورځې مخکې هریپور جیل کې مې د ډاکټر شفیق امینی صاحب سره ملاقات وشو او د ډېرو جیل کې دی الله یې ورته باعزته رهایي نصیب کړي سبا به انشاءالله ډېرو ته ورځم حضراتو نو په هغې کې زما د مشال کیس کې مرکزي کردار چې د چا و عمران زما د سر تاج دی هغه عمران سره زما ملاقات وشو شفیق صاحب سره زما ملاقات وکړو داسې 29 ساله نوجوان دی 29 ساله چې څنګه خواله راغو شفیق صاحب سره زما تعارف کولو او ما ولا د لاس او قدم ته ټیټ شوم خپې مې ولا خولولې
ناغه زه د قدم نه راوچت کم چې مولانا صاحب ته به زما پې نه ښکلې مینا تا چې کوم غیرت کړی دی قسم دی چې لاسونه خپې دی ښکل کړه پوهېږې نو ما زما د لاس ونیو هغه ما ته یو خبره وکړه زه تاسو نوجوانانو ته وایم چې هغه د یونیورسټۍ لیبرل یا سیکولر بنده و خو غیرت یې بیدار شو په رسول الله یې غیرت وکړو پوهېږئ په خبره باندې دا مه وایئ چې مونږ ګناهګار یو یاره په رب یقین وکړه لاس یې رانه دا ښې نیولی و ډاکټر صاحب د دې خبرې ګواه دی او ما ته دا عمران وایي وی مولانا صاحب ته تسلی مه راکوه وی قسم د رب العالمین په ذات مې دي پهله ما باندې د 500 اډر و اوس را باندې عمر بر قید دی 5 سال مې هریپور جیل کې وشو پوهېږې وایي قسم دی چې زه څومره مطمئن یم داسې هفته نشته چې ما له خپل یار خپل دیدار نه راکوي او وی چې دا د مور مې راغلی ده مور خو یې مور یې که نه جیل ته راغلی وه وله وی دې ته مې چې مور یو ذره فکر ونه کړي ستا په غېږ کې دومره نوم خوشحاله چې په جیل کې د یار په مینه کې څومره خوشحاله شیله میلاویږي ګورئ خیر بار کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي دا زما مور د رازدانه ده فاطمې الله ته ووایه ورته فرمایي وی دارې ارکم کې دی او الحمدلله بالکل ټیک دی صحیح دی بالکل ټیک دی او صحیح دی بس د عاشق خو زړه نه صبرېږي اوس دی بله مطالبه کوي وی هله مورې ته او فاطمه دواړه مې ونیسئ او دارې ارکم ته مې یار نه بوځئ یار نه بوځئ چې دا خپل یار په خپلو سترګو وګورم چې زما دا یار به څنګه چې تسلي مې وشي ټیک کېږم امور ورته یې بچیه ټیک نه دا څه حال دی دی تا به وایي مورې ما بوځئ البدایه و نهایه لیکي دریم جلد دی دا صفحه 33 باندې ټوله واقعه حافظ امادالدین ابن کثیر را نقل کړې ده دواړو ونیولو ډېر په تکلیف یې دارې ارکم ته راوستو او محبوب خبر شو محبوب استقبال ته ودرېدلو او زر یې دلته یې واچوو یو چې څنګه یې واچولو حضور علیه السلام ورته ور ټیټ شو ښکلی کو او چې حال ویلو ډېر بې حاله و ځکه ټول جسم یې وینو ډېر کمزوری و او محبوب ورته د سترګو نه اوښکې شروع شوې او دې حضور علیه السلام ته څه وایي یا رسول الله تاسو په ما باندې خفه یې ما پسې خفه یې لا باس بي په ما خو هېڅ تکلیف نشته چې تاسو مې ولیدئ زه خو جوړ شوم ما پسې پکار یا رسول الله البدایه لیکي چې حضور علیه السلام ورته د اخرنۍ خبره کوي وی ابوبکر صدیق دومره ووایه راته چې ستا څه تمنا ده څه ارمان دی محبوب خو الله ولې یو سلطنت په زړونو م ورکړی او تپوس دی کوي داسې غلی شو دا مبارک ته بیا تپوس کوي وی یا رسول الله یو تمنا مې ده وی څه وی دا مور مې نه ده اگر که کافره وه خو په ما یې ډېر غیرت وکړو نو بس تاسو لاس اوچت کوي الله ستاسو دعا قبلوي چې الله زما دا مور مسلمانه کړي بس محبوب لاس اوچت کو او چې لاس اوچت کو بري چې د کلمه یو مسلمانه شو زه دا وایم که عزت غواړئ که نه نو د رسول الله په عزت پیرداري ورکئ په ایمان و عباد الانبیا مقام ولا ور نه کو سید العاشقین یې جوړ نه کو زه یو مثال بل ویم که بس یې کړم حضراتو دویم مثال درته ویم او هغه دا بلال رضی الله تعالی عنہ دی تور حبشي غلام دی ویږئ په خبره یو ګمنام شخصو حضراتو درنګ تورو او غلام او غریب خو چې د رسول الله عاشق شو د حرمت رسول پیردار شو او په هغه حرمت رسول کې 14 کاله تکلیفونو ته غاړه کېښوه څو کاله اوس خو یې لا ټس نی ورکړی وایي زه پکې نیم د لبیک والا ورسره فارم هم ډک کي ویږئ دومره بې غیرته دي او ډېرو بې غیرتو په دي
سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتو چکم تکالیف بلال رضی اللہ عنہ پا حرمت رسول کے تیر کر داغی پا پیردارائی کے تیر کر سمر استقامت والا اللہ پا دی باپ کے ورکو تاریخ گواہ دے دو مولا امیہ ابن خلف دا دیر بیتولی غٹو دا تبی جبال اللہ ہم ہوئی کمزور یوخ پا دا خنزیر اڑیم نشو ہوئے گئے او دی ظالم با پی ظلمون کول کله به ماشومانو ته وي مرۍ کې به ورته پړې اچولې او راښکو به د مکې معظمې په هغه تودو شګو باندې کله ورته تیږې ږدا کله یو تکلیف ورکوه کله بل تکلیف ورکوه کله یو اذیت ورکوه کله بل اذیت ورکوه خو بلال د استقامت غرو بلال د استقامت غرو حضراتو هغه استقامت اختیار کو لکه حافظ صاحب چې الله څنګه استقامت ورکړی دا دی ول مزید استقامت نورم ورکی نو حضراتو بیا نتیجې ته ګورې زه نتیجه وایم صرف چې په حرمت رسول چا پیرداری کړې ګمنام نه الله پاک ډېر لوی شهرت او نام ورکړی دی قسم دی د مسلمان هر بچی خو ګڼي چې زما د زوی نامه بلال شي عزت خان حاجي صاحب مشري زوی نوم بلال یې ښی وایي که نه داسې هر کور کې یو بلال شته که کور کې نه نو محله خو د بلال نه خالي نه ده بلال به تر ورځې د قیامته پورې یادېږي هلکه درنګه تک تور غلام غریب دا څه عظیم کار کړی دی نو هغه عظیم کار دا و چې په حرمت رسول پیرداري کړې وه پوهېږئ زه د هغه د عزت یو درې حوالې ویم ستاسو عقل به حیران شي یوه حواله ده صحیح بخاري کې ذکر ده کتاب المغازی کې باب غزوه فتح مکه پای کې ذکر ده چې کله مکه معظمه فتح شوه حضور علیه السلام د مکې معظمې د کعبة الله چې کلیدار څوک و چا سره چابي وه عثمان ابن طلحه هغه یې راوبللو چې چابي راوړه کعبة الله کولاو کا چې کله یې کعبة الله کولاو کو په رب یقین وکړئ 10,000 صحابو سره مدینې منورې نه راغلي دي په دې موقع کې 2,000 نور کسان مسلمانان شو پوهېږئ هغې کې قریشیان سرداران موجود دي ټول موجود دي خو پته درته شته چې کعبة الله ته ځان سره څوک داخلی دوه د رنګه چک تور غلامان ځان سره داخلی یو بلال بل اسامه ابن زید اسامه هم ډېر لوی عاشق په رسول الله ډېر ګران و ځان له یو داستان دی دواړه کعبة الله ته داخل کا او دروازه یې بند کا سرداران لاندې پاتې او محبوب غلامان ځان سره داخل کړ درنګه تک زما نبی وفادار نه کن زما نبی خیرتی دی هغه به څوک خیرت کوي محبوب به یې رہی مړه دا خو کېدی نه شي او کعبة الله کې محبوب چې څومره مونځ کولو دیم ورسره وکړو کعبة الله کې دعاګانې دیم غوښتلې او بیا د کعبة الله نه راووتل یاره لاندې چې کوم دغه عزت والا خلک و حیران شو چې واقع د رسول الله شان ډېر اوچت دی اورې که درنګه تور وي او غلامان وي خو چې غیرت پرې کوي علم دومره لوی عزت ورکوي چې کعبة الله ته ځان سره داخلی نه صرف دا مسند احمد شریف کې روایت ته قابل توجه دی حضور علیہ السلام د صحابو مجلس کې تپوس کوي اے صحابه کرامو تاسو ټولو نه زه یو تپوس کوم او جواب برا کوي چې د ټولو نه اول به جنت ته څوک ځي دا خبره د اورېدو ده لږ د ټولو نه اول به جنت ته څوک ځي صحابه کرام جواب ورکوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به د ټولو نه اول جنت ته ځئ ستاسو شان ډېر اوچت دی تاسو به د ټولو نه اول جنت ته ځئ حضور علیه السلام جواب ورکوي وایي نه زه نه بلال به د ټولو نه مخکې جنت ته ځي زما نه مخکې صحابه حیران دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ هم در سره مینه ده بلال به د ټولو نه مخکې ځي ویا
زه به په کسوانو میوخه باندې سورم جنت ته به ځم د هغې مهار او پړی به بلال نیولې او دریم مثال یې ویم او هغه دا دی چې کله د 22 لاک مربع میل امیر المؤمنین چې هغه 10 کاله او 9 میاشتې دورې حکومت وکړو د عدل و انصاف نظام یې قایم کړو چې د هغه 15 وزیرانو مشیرانو او ټول حافظان قرآن پته یې شته ډېر یو عجیب حالت د تیم د زرو په قدر زرګر پوهېږي د دې دور د خنزیران حکمرانان دا د یهودو د نصارو ټټوان خاص کر زمونږ دا ټټو پوهېږئ که نه دا د دې نه څه خبر دی چې د یو عاشق رسول څومره اوچت شان دی د ناموس رسالت د پیردار څومره اوچت شان دی پوهېږئ دا تپوس د امیر المؤمنین نه وکړه د 23 ممالکو بادشاه سره د 15 وزیرانو مشیرانو چې بلال به یې د لرې نه ولیدلو نو څه به یې خپله به مو ودرېدلو قومو الی سیدکم ټول پاسئ زمونږ سردار راغی ودرېږئ ورته زمونږ سردار بلال راغی ګورئ حضراتو نوم د رحمت للعالمین د کانفرنس علی او ظلم د رحمت للعالمین په عاشقانو باندې کوي نوم د ریاست مدینه علی او کار د ریاست یهود کوي وایي په خبره باندې یا عجیبه لمحه فکریه ده او وایي چې زه راشم که نه وایي پوه شئ چې د ملک وزیر اعظم کله په ملک ګرانی راولي نو ته پوه شئ چې د ملک وزیر اعظم د ټولو نه لوی غل دی نو لوی غل مو پېژندلو د وینا مطابق وایي شک مو ورکې شته که چا پکې شک وي نو امنتو بالله ووایئ ښه وایي د ټولو نه لوی د غل بچی همدا دی که IMF ته لاړم او قرضې مې په سود راواخېستې په هغه غرض به زه پانسي وکړم دی به کله پانسي کوي پوهېږئ او 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوم نو 1 کروڑ نه سوا نوکرۍ د خلکو نه واخېستې 50 لکه کوچري دي چې ولي پوهېږئ او دا ورپسې دي وایي دا اوس هم ورپسې دي ظالمانو په ایمان ویرېږئ په ایمان ویرېږئ په لویو لویو عهدې قایدیانیان فایز کړل مشیران او ستا د ملک ستا چې کوم عظیم بینک دی د هغې مشر چې اوس یې جوړ کړو دا هفته کېږي هغه قایدیاني دی قایدیاني دی او عاشقان رسول د فرانس د خوشحالولو دپاره د فرانس د صدر د خوشحالولو دپاره د ګریټ هولډر دپاره د یهودو د نصاراو دپاره د حافظ صاد صرف قصور دا دی چې د ناموس رسالت خبره کوي 6 میاشتې وشوې په جیل کې دی های کورټ 2 ځل د رهایي اډر وکړو سپریم کورټ او په هغې کې رکاوټونه اچوي او چې خبره شي ته یې وله داسې وزیران هم ورکړي چې سم شادولا دي پوهېږئ په خبره نو یو وزیر چې خوله کولاوی وایي د ده نه لوی عاشق رسول نشته چې بل وزیر کولاوی وایي بس دا د دې دور فرشته راغلې ده پوهېږئ بل خوله کولاوی وایي د دې زمانې کامل ولی دی خدای مو ورسره حشر وکړه امین پرې وایي خدای مو دغه کامل عاشق سره په ورځ د قیامت هم یو ځای کړه الله دې مونږ خادم حسین وزیر صاحب سره یو ځای کړي حافظ صاد صاحب سره دې الله مونږ یو ځای کړي د ناموس رسالت د پیردارو سره دې الله مونږ یو ځای کړي حضراتو عرض مې دا کولو چې د بلال رضی الله تعالی عنہ یو ګمنام شخص چې د په خاندان کې 133 بادشاهان تیر شوي دي څومره دا پکې غلام او قسم د 133 بادشاهانو نوم چالم نه ورځي او د غلام نوم ځلیږي د په خاندان کې 133 بادشاهان 3.5 زره کاله په دی کې دوري حکومت چلېدلې د په خاندان کې او هغه بادشاهان څوک هم نه پېژني هغه ګمنام غلام ټول دنیا په خبر ده په ایمان دا د څه وجه ده دا د حرمت رسول وجه ده بس پیرداریو کوي که ګمنام یې نوم به د الله درکړي لکه ممتاز حسین قادري او لکه علامه خادم حسین رضوي پوهېږئ په خبره اختتام په یو منټ کې کوم د حسان
د حسان 120 ساله زندگی ټوله نه وي دا د تهمت په واقعه کې ملوثو دا دویم سایډ به ان شاء الله دلال ملنګ سے په پروګرام کې تفصیلی وي چا چې حرمت رسول سره بے وفایی کړی دا غي انجام بدرته وي ان شاء الله او ان شاء الله قریب دی دا غي 21 تاریخ باندې بر اعظم او پزنه ملي کړي دلال ملنګ سے حضراتو بس یو ورځ پکې انتظار دی او به ان شاء الله تفصیلی وي دا نور علما ناستي مان اوسم ډیر ټیم دغه شو معذرت خوایم چون کې د حالاتو د تقاضې مطابق خبرې کوم چې غیرت راکې نورم سی واشي وایي کې خبره باندې الله مو د بې غیرتوب نه رو باسه ګوره حسان ابن ثابت ته 120 ساله د عمر شپېته کاله کفر کې شپېته کاله اسلام کې د تیر کړي دي ټول داستان نه وي واقع د افک صادلوه المؤمن غیر کریم د رئیس المنافق پچال کې راغې دیم پکې ملوث شو سزا ملاو شو اتیا کوړي سزا ملاو شو بار کې نور سمو ہے خود اخر وخت د سترګو بینایی تلوا او د مور بی بی صحیح بخاری کې ذکر دی دویم جلد کتاب المغازی کې ذکر دی پوښون کې د رسول الله د دربار مداح او د رسول الله دشمنانو ته په اشعارو کې جواب کولو غیرت په کولو دا د پېښه وا وایي په حج وا بکول د مشرکانو اوس مونږه فرانس پسې خبرې وکړو دلته وزیر اعظم باندې نه وخت شي په وزیرانو نه وته چې دا د مور ځامن دي وایي په خبره باندې دا څه په خپه کیږي مونږ فرانس یادو عدل ته پدې نه وخت شي مونږ ګستاخان یادو قیامت پدې راشي په درباري مولا په درباري پیر وایي په درباري نوکر او دغه چې د چا په نوم یو خوړله وایي په خبره باندې نو داغي په ضد کې راځي الله تشتی عزتونه واغستل وایي تشتی عزتونه ان شاء الله 21 تاریخ باندې به وایم وایي دا لاسي عزتونه دي چې د محبوب دور کې دوه شخصیاتو چې څومره عزت منو او چې عزت کې را لکنه نو څومره ذلیل شو حسان دی دا به د ام المؤمنین ملاقات راتو پرده به لګېدل او هر ورځ به مجلس ته راتلو او وی به حسان رضان اشعار به وی تر ډېر پاک دامنه باوقاره ډېر مور بیبي به سره خوش طبیعتي کوله وی واقع د افک خو دې داسې نه وي نو دا اوروا دا د ام المؤمنین خوريو د اسماء بنت ابي بکر زویو او دا مور بیبي لوی کړو نو دا ورته وی اوروا وی مور بیبي اجازه تو کا او د حسن تلک کنزل کو او د استاد مجلس نه شړم مور بیبي ورته غوسه شو وی چم شو خوریا حسن ته یو لفظ نه وی تا ته پته شته حسن څوک دی ته حسن پیژنې حسن خو ما بخلې دی یا مور بیبي دا دې بخلې دی وی او شعرونه د ډیر دي صحیح بخاری کا شعر ذکر دی وای په یو شعر میں بخلې دی د ډیر د غیرت ډک شعر زما یار پسې ویلې دی یو شعر میں بخلې دی لبیک یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول الله لبیک لبیک یا رسول الله لبیک لبیک تاسو لکه قسم در کوم په ایمان وایي چې ناتوانان او شاعران ډیر دي په دنیا کې د ټولو نه زیاته تذکره د چا کیږي د حسان ابن ثابت په ایمان دومره تذکره د بل چا کیږي د هغه دور نه رونی سدي دوره پورې تر قیامت پورې به عاشقان حسان یادای حسان دا یو شعر باندې کمال کړو مور بي هغه شعر وي اوروتا چې حسان ته بل لفظ نه وي د ویلو چې ان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاو بس دا شعر وي مطلب باندې ځان پوي کا مطلب باندې ځان پوي کا سوې وي حسان محبوب ته مخامخ ویلو او مشرکان مکه له جواب ورکړي چې ان ابي د خپل پلار عزت ووالدتي او د مور عزت وعرضي خپل عزت لعرض محمد منكم وقاو د محبوب استاد عزت د پاره به د کافرو نو ورته ډال جوړ کوم قربان به کوم استاد عزت د پاره به ترنه ډال جوړ کوم او د پلار او د مور او خپل عزت په استاد عزت نه قربان کوم یا رسول په ایمان او غیرت وکړو څومره لوی عزت عزت په حرمت رسول کې دی آیت مې ویلو هغه جانب ته زم خبرې وګديږي خو دومره ذهن کې کېنه وي عزت ورکوونکې ذات الله دی خو په حرمت رسول چې څوک پیرداري کوي د رسول الله د خاطر یې ورکوي خاطر پکې د رسول الله دی
ورکوونکې ذات وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله دی، دې کې څه شک نشته، خو لیکن شرط ورله دا دی چې په حرمت رسول به غیرت کې، په حرمت رسول به څه کې، بس بیا به عزتمن شئ. اوس تاسو مونږ ټول ګمنام یو، مونږ څوک نه پیژني، او که دا لږ څوک مو پیژني نو د محبوب صفات او کمالات خلکو ته ذکر کوو نو لږ مو پیژني. پوهېږئ په خبره، دا خپل کمال نه دی، دا د حرمت رسول کمال دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.